کتونکو الف خان شیرپو یم څنګه تاسو ته پته ده چې مار خوړلې د پړي نه میریږي په 2010 سیلاب کې موږ د زخرو ګوټ تیر کړی دی او 450% چې کومه ده هغه تباه شوې وه. اوس راتلونکي سیلاب څونه خطره ده په دې باندې زموږ سره دلته کې تکړه صحافي نصرالله خټک موجود دی چې څونه فرق دی په دې به راسره هغه تفصیل شریکوي. نصرالله څه به وایې تاسو سره څه معلومات دي؟ ډیره مننه الف خان شیرپو او ستا د پیج چې کوم قدرمن کتونکي دي د هغوی یو جهان مننه. الف خان شیرپو وایي چې دا کوم سرکاري صورتحال او کم اعداد و شمار مونږ له دلته راکړی شوی دی نو انتهایی خطرناک دی. انتهایی خطرناک په دې وجه دی که تاسو ته پته مونږ سهار داسې لګیو او په دې باندې مونږ ریپورټینګ کوو. کله چې مونږ دلته کې ایکسین اریګیشن سره خبرې شوې اے سی تنګي دلنواز خان سره خبرې شوې نو هغوی مونږ له دغه معلومات راکړه. دې وخت چې مونږ منډه هیډ ورکس باندې موجود یو نو دلته چې اوس صورتحال دی هغه 80,000 کیوسک پانی چې دی نو هغه بهاو دی دلته کې دغه سیلابي ریلا چې دی نو هغه تېرېږي. خو دلته کې ډېره د دلته کې خطرناک خبره دا چې 2,40,000 تقریبا دغه یو غټه ریله چې را روانه ده هغه دې وخت کې د خوځخیلې نه چې دی نو راوتې ده او دې سره دغه نه علاوه دریای پنجکوړه کوم چې د دیر او د تیمرګرې نه دغه دریا راوتې دی هغې کې چې دی نو د 90,000 نه بره چې دی نو کیوسک اوبه دغه سیلابي ریله را روانه ده. دلته دا ګڼل کېږي که فرض کا دغه دا درې واړه ریلې دا یو ځای شوې دلته کې تقریبا 80,000 دلته دي 2,40,000 چې دی دریای سوات شو د خوا داخلې نه چې کوم راغلی دی او 90,000 چې دا نو هغه پنجکوړه ده. نو دلته دا ګڼل کېږي کوم چې د موږ اریګیشن والا سره خبرو شوې هغوی وایي که دا په یو ځای باندې راغلی نو خطره به بیا ډېره زیات وي او که فرض کا یوه مخکې راشي یوه پسې وروستو راشي رد و بدل کې راشي نو بیا چې دومره خطره به نه کوي. خو دلته چې کوم ګران قدرمندو کتونکو ته ووایم که د 2010 چې دی نو موږ د سیلاب خبرو کوو نو دلته د اریګیشن چې کوم ایکسین دی د هغه د وینا تر مخه هغه و چې هغه تقریبا 3 लाख या 2,90,000 کیوسک اوبه وي او دلته چې دا کله ټول یو ځای راشي نو دا د 3.5 لکو نه زیات چې دی نو کیوسک اوبه راځي. نو هغې کې هغه سیلاب موږ ته یاد دی الله دې نه کړي چې هغه وشي هغه یو خونړی سیلاب و هغه یو تباکون سیلاب و هغې چې دی د دې د نقشې چې کوم دی نو ختمې کړې وي د دې د سړکونه په دې کوم منډه هیډ ورک باندې چې موږ موجود یو دا دلته اوس په هستې سره چې دی نو هغه لرې کړې وي نو که الله دې نه کړي که هغه راغلل هغسې دغه اوبه رالې نو ډېر زیات خطره وي. ډېره زیاته مننه ډېر تفصیلي خبرې وکړې. کتونکو دې وخت کې موږ ته سکندر شیرپو یاد راشي چې کومې پوښتنې یې کړې دي نو دې وخت کې دا اوبه چې کوم دی کنټرول دي دا طریقې عمل وي. داسې لیډران موږ ته پکار دي داسې نمونې موږ ته نه دي پکار چې ټول عمر یې صرف تقریرونه وکړل. په دې سیلاب کې به موږ د دوی ستاینه هم کوو او د دوی کمزورۍ به موږ تاسو ته ښایو. خو الله دې کړي چې د اوبه خدای پاک نه راولي موږ دا نه شو برداشت کولی. دا خلک لړي او غربت والي دي خو نن چې هغه پوښتنې دي وګورئ جي هغه پوښتنو هغه ځای کې اوبه رامنې کړي دي وګورئ د دې پنډ منظور شوی دی هغه وخوړلی شو د دې پنډ وخوړلی شو. دا خلک به د دې حکومت نه تپوس کوي دا اوبه خو چېرې راغلې او دا خلک یې یوړل نو دې ځای کې چې کوم منتخب نمایندګان دي د هغوی نه به تپوس کوو. یو خو نصرالله خبره وکړله. دویمه پی ډي مې یعنې د سیلاب محکمه دا وایي چې دې سیند کې 1,40,000 ګنجایش دی زیاتې اوبه چې کم دی دا نشي زغملی د 1,40,000 کیوسک نه زیاتې اوبه دا نشي زغملی. د اوبه بیا ډایرکټ چې کم دی په کورونو باندې ورځي په 400 باندې به ورځي. را روانې چې کومې اوبه دي نو هغه وایي چې 2,27,000 کیوسک اوبه دي. بیا دوی وایي چې په 2010 کې 1,70,000 کیوسک اوبه راغلي وه هغې 400 چې کومه ده دومره تباه کړې وه. دې وخت کې ایمرجنسي چې کومه ده هغه نافظ کړې شوې ده. سکولونه چې کوم دي هغې له چوټیانې ورکړلې او اعلانونه ځای په ځای روان دي او نقل مکاني چې کومه ده هغه خو هم شروع ده. الله دې کتونکو خیر کړي زموږ د خپل رب نه دغه سوال دی تاسو ته به وختن په وختن دغه اپډیټ درکوو. دې وخت کې اف سي پولیس ولاړ دي په دې پول باندې منې کول کوي اخوا دې خوا څوک نه پرېږدي اخوا دې خوا څوک نه پرېږدي. نو دغه صورتحال دی چې دغه موږ د تاسو سره شریکوو. دا منډه ده او د منډې حال درته ښیو چې کوم ځای نه به سیلاب ځي اوبه به چې کوم دی په دې ټول علاقو باندې ورځي. نو خدای دې زموږ په حال رحم وکړي.